سلامونه نیکی خیلی احترامات ملګرو څنګه چې تاسو ته پته و په باجوړ کې ډیره غټه واقعه شوې وه خو چونکې مخالفینو چې دی نو دغه کې د سوشل میډیا باندې چې دی د جمعیت الاسلام خلاف پروپاګاندا نه کار واغشته او مولانا فضل الرحمن صاحب چې کم انتظار کو نو هغه د خپل ورکر یا دغه دماغه کې د شهیدانو لپاره هغه یو لایحه عمل تیار او بل هغه تعزیتونو لخوا کراتل هغه هم پارام نو ناسته خو بار کې په میډیا باندې نور راغلي په دغه ته نوتلې نو دغه یوتیانو په غړومبه ورځ او په دویم ورځ ډیر زیات غوبل راغشت خو په دویم ورځ باندې مولانا صاحب بیا یادتونو لاړو نن ماشاءالله مولانا فضل الرحمن صاحب تلې د باجوړ ته او د کوم باجوړ ته چې تلې د کم زخمیان دي کم شهیدان دي د هغې دپاره چې کم اعلانات کړي دي نو هغه هم در سره راول تاسو راځئ دا ویډیو کلیپ وګورئ چې مولانا فضل الرحمن صاحب په هغې کې څه ویلي دي راځئ دا ویډیو کلیپ در سره لږ وګورئ تسلي ورکړو نو حکومت لږ دی نه اوچت ځي هغه به موږ ټول حساب مولانا عبدالرشید صاحب ته حواله کړو انشاءالله د شهداو دپاره 8 لکه حکومت او 15 لکه د جمعیت زخمیانو دپاره 9 لکه د حکومت او 3 لکه د جمعیت د طرف او بیا نور تاسو بیا خپل حساب باندې خپله پوهېږئ څومره کسان دي څومره زخمیان دي څومره شهیدان دي نو دا هېڅکله بدل نه ده هېڅکله هم بدل نشي جوړېدی ما تاسو ته ووایي چې کعبه یې بدل کړې نه ده نو زما او تا روپۍ به صرف بدل کړي نو الله رب العزت دې زموږ شهادتونه قبول کړي او د دوی په برکت دې الله تعالی مونږ ټول ته جنت نصیب کړي د دوی شفاعت دې الله زموږ ټول په حق کې قبول وکړي ملګرو تاسو به اورېدلي وي مولانا فضل الرحمن صاحب چې په باجوړ کې دی خو چونکې مخالفینو سختې پروپاګانډې کولې چا پسې کنځلې کړي دي کنځلمارانو ته خو هم دا ویم چې نن د کنځلمارانو ویډیوز را سره پرتې وي خو چونکې چې ما اوس وکتل زه بل ځای ته راغلی ما دا ټیم کې په خیبر پښتونخوا کې هم نیمه ضروري ایمرجنسي کې بل ځای ته راغلی ما نو هغې کې چې دی ما چې څنګه وکتل چې وټساپ ته دا ویډیوز راغلل دا دغه راغلل چې مې کتل نو زه خپله ډېر زیات خوشاله شوم او د باجوړ د خلکو هم دا ګیله زړه کې راغلی و او کوله یم زمونږ ځینو ملګرو هم کوله چې مولانا فضل الرحمن صاحب باجوړ ته ولې نه راځي او سراج الحق راغی او پلانکې نو ملګرو ته یو خبره کوم چې سراج الحق باندې نه د دنیا ورانه ده او نه پې آباده ده چار دی ښه وي چې راغی خو نن به د سراج الحق او په کارکنانو او په یوتیانو په دې کونو کې به چې کوم اور بل وي ولې چې مولانا فضل الرحمن صاحب خو هغه د باجوړ ته هم لاړه ډېر ښکلي اعلانات یې مو کړل د زخمیانو دپاره یې هم وکړل د شهیدانو دپاره یې هم وکړل او دا یې هم ویلي چې د شهیدانو دا شهادت چې دی د هغې د کعبې نیم چې دی هغه دغسې هېوا دی نو هغه دومره لکه ماشاءالله د خپل کارکن دپاره هغه دومره کلک اواز اوچت که بل د هغې د کور فکر ورسره شته دی د هر څیز فکر زموږ مشر سره شته دی پوه شولې نو په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې چې کم زور دی د هغه کارکن په باجوړ کې نه پرېږدي تاسو یې په ایمان ووایئ نو مولانا فضل الرحمن صاحب بیا هلته کې پرېږدي خو په دې ډېر زیات خوشحاله شوم چې هلته کې تللی دی د خپلو کارکنانو او کم چې شهیدان دي د هغې تعزیت یې کړي دي د هغو بچو له یې غېږې ورکړي د هغې وروڼو د یې غېږې ورکړي دي خپلې سینې ته یې راجوخت کړي دي او هغه مخالفینو دپاره دا په مخ څپېړه ده چې چا پسې کنځلې کوړې ای لعنتیانو توبه وباسئ ای د خنزیر زامنو توبه وباسئ کومو بلواګانو چې پسې کنځلې کړي دي پوه شولې تاسو به تر کومې پورې زموږ په دې علماء کرامو پسې غاپئ خو زه چې تر څو ژوندی یم انشاءالله قسم مې د په خدای وي چې څنګه الفاظ کې پسې ویډیو کوې هم په هغه الفاظو کې یم ستاسو په ژبه کې به جواب در کوم کم کوز بدن نه ځم دوه ګوتې به در باندې اوچت در لګم نو ملګرو ویډیو در سره ډېره ډېره شیر کې او دا دغه یوتیانو ته وروښیئ چې دغه د مولانا فضل الرحمن صاحب لاړی باجوړ لم هغې ته چې دی نو تعزیت یې هم کړي دي عیادت یې هم وکړلې او اعلانات یې هم وکړل شکریه مولانا فضل الرحمن صاحب چې د یوتیانو بدن په کونه کم اور بلیږي او د مدودیۍ جماعت اسلامي د کارکنانو به په کونه کم اور بلیږي خدای هم تباه و برباد کړه ویډیو در سره شیر کې او دغه بړوا مخلوق ته یې ور ورسوئ والسلام